کار غلط دی. مولانا گوهر رحمان رحمه الله دور تفسیر کې د چا تپوسو کو یو سوال ورته ولېګو چې دا یا رسول الله ویل دا شرک دی کنه دی؟ کوم بریلیان چې یا رسول الله وای دا مشرک دی کنه دی؟ مولانا مرحوم ډېر زیات محتاط مفتی وو او ردین نن سبانی مفتیانو بشانه داسې بیډنګ مفتی خو نو. نو مولانا مرحوم ته ډېر خپل خبر کړی دا وای زه د قضا په منصب باندې نیم ناستو او نه د افتاء په منصب باندې ناست یم. زه یو مدرس عالم یم او زمانه که څوک تپوس کوي نو زه پتو نه لګوم که بالفرض د قضا په منصب باندې ناست زه قاضي وې او زمانه چا تپوس کړی وی چې یا رسول الله ویل څنګه دی نو زه به راوغواړم. وایي دې ته ویل کېږي احتیاط. زه به راوغواړم، زه به تپوس وکړم چې صاحب ته یا رسول الله ولې وی په کومه عقیده باندې یا رسول الله وی؟ نو یا رسول الله که په دې عقیده باندې وی چې رسول الله حاضر ناظر دی نو زه به ورته چې تا اوس شرک کو مشرکی. زه تپوس به وکړم راله به جواب راکړي چې زه په دې وجه باندې وایم چې د الله د رسول الله مشکل کشا دی، حاضر ناظر دی، زما ارسه اوري. زه به ورته چې شرک دی وکړو او کراته ویل چې یا رسول الله د محبت په وجه باندې وایم زما سره مینه ده نو زه به ورته چې خلاف سنت کار دی وکړو، زه متدایم بدعت دی وکړو. بیا ولې؟ ځکه چې یا رسول الله دا صحابه تابعین نه دی ثابتو، نه دی ته ویل کېږي فتوا. زمون خو په خلو کې بس دغه فتوی پرتی دی، کافر دی او فاسق دی او فاجر دی او پلان دی او پلان دی گمراه دی، موږ پسې کېږي او نه کېږي پسې. ودا طریقه د خیر القرون نه ودا اسلامونه ودعا بدعوى الجاهلیه. یا علی आवाज کول، نعره حیدری، یا رسول الله، نعره رسالت او دا قسم الفاظ نبی علیہ السلام دا زما امتیان ندي. دې سره سره نور نعره هم د سشتره چې نبی علیہ السلام ګوره دام زما امتی نه دی. یو حدیث کې د سره غلي دي انن سبا قصاص خیالي امت خو تقسیم نه مسلسل تقسیمی. انن دول سو کال مخکې په حنفیت او شافعیت او مالکیت او حنبلیت او ظاهریت کې تقسیم شو، داغه نوړاندې په شیعه سنت کې تقسیم شو. ابتدا کې خوشیه سنی دی، داغه نه پس پس بیا 15 فرقې نور راللې، حنفی دی او شافعی دی او حنبلی دی او مالکی دی او ظاهری دی. په زمانہ کې حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ظاهری دا یو شان مسلمانانو، یعنی چا یو بل ته بد نه ویلو، یو بل ته چا بد نه دی ویلي. بشمار دا ثبوتونه موجود دي، بشمار ثبوتونه. یو شافعی عالم چرته راغله دی په هغه علاقه کې احناف دي، نو چې احناف په کوم علاقه کې آباد دي او شافعیان راغلي دي ناوی باقاعده پازغان کې ترجیح پرې خودلې ده، رب الدین پرې خودلې دي، یامین بالجهر پرې خودلې دي. ولې دا ترونه ښکارېدل. ما ته یاد دي زمونږ شیخ چې کله وفات شو حضرت شیخ گوهر رحمان رحمت الله علیه د پیښور د اهل حدیث ډېر لوی عالم دی مولانا عبدالعزیز نورستاني صاحب، اوس هم ژوند دی، جامعة الازهریه دغه مدرسه ده. دا راغلی او په دویم ورځ باندې نو پاسې د تقریر یې کوو. موږ ناسو موږ طالبانو تفهیم القرآن کې موږ سبق وایو. مولانا عبدالعزیز نورستاني صاحب یو خبره وکړله، ویل مولانا گوهر رحمان ډېر عظیم سړی، ویل دا د پخوانو د اسلافو په شانې انسان ویل ډېر عظیم انسان ویل. ولې؟ ویل زه یو واقعه بیانوم، دا واقعات دا په دې معاشره کې بیانول پکار دي چې داسې به د افتراق او د انتشار دا به داسې ختمیږي. ویل زه راغلی وم ویل چېرته تلم مسوات ته، نو ویل ماښام ټیم نو د تفهیم القرآن په خوا تېرېدم او ما ویل چې ور به شم په دې تفهیم القرآن کې به زه مونځ هم وکړم او د مولانا صاحب سره ملاقات هم وکړم. داسې مینه محبت د علما په منځ کې پخوا. اوس دا انتشار راغی، د یو بل دشمنان شو. ویل زه چې کله راغلم نو د ماښام د مونځ ټیم و، د ماښام د مونځ ټیم و. ویل مولانا گوهر رحمان رحم الله راته ویل چې مولانا نورستاني صاحب ته مونځ ته مخکې شه. زه مانځه ته مخکې کړلم. هغه اهل حدیث دی، مولانا حنفي دی. په خپل مدرسه کې مولانا نورستاني صاحب مونځ ته مخکې کړو. ویل چې کله مونځ ته مخکې شوم ویل مولانا صاحب خپلو طالبانو ته ویل چې هلکانو دا صاحب اهل حدیث دی او دا به جلسه الاستراحت به کوي، دا به جلسه استراحت کوي. جلسه استراحت دې ته ویل کېږي چې کله د دې اول رکعت نه سړی دویم رکعت ته پاسېږي، یو خو موږ نیغ پاسېږو، ینهض بصدور قدمه. دویمه ده چې سړی لږ شانې کښېني او د هغې نه وروستو بیا پاسېږي، څنګه چې عام طور باندې تاسو حرمینو کې هم لیدلي دي او کېږي داسې اهل حدیث په دې طریقه باندې مونځ کوي. ویل چې دا صاحب به جلسه الاستراحت کوي، نو تاسو چېرته په دې باندې دوکه نه شئ چې دنه چېرته غلطي وشوله، نو جلسه الاستراحت سره تاسو کولی شئ. زه حیران شوم چې په دې زمانه کې همداسې اولیا موجود دي چې د هغه جلسه استراحت په خپله نه کوي، په خپل باندې جلسه الاستراحت نه کوي. د مولانا گوهر رحمان رحمت الله علیه خپل تحقیق داو چې جلسه استراحت نبی علیہ السلام د خپل ژوند په اخر وخت کې کړی دا، چې کله بیمار شو نه کوله به. خو چونکې بل یو عالم د دې قایل دی
نو ویل ورته چې کده کول نو تاسو چرته په دې کې کنفیوز نشئ وزه پوه شم چې دا ډېر اوچت انسان دی نو په خوا هم دغه شانې کېدل با نو په هغه زمانه کې د اختلاف نه و خو موږ اختلاف داسې جوړ کو چې نن سبا حنفي او شافعي او اهل حدیث او دای بل د مسلمانان نه وي بیا او دا غي نورستو بیا پس کې تقسیم شو بیا په دیوبندي او بریلی کې تقسیم شو په مقلد او غیر مقلد کې تقسیم شو په حیاتی او مماتی کې ما په د خپل سوشل میډیا چې زما کوم اکاونټ دی په فیسبوک باندې نو باغی باندې خلک قسم لیکل کوي څوک په شیرونه لیکي او څوک په سندري لیکي او څوک په ټپی لیکي څوک په د چا اقوال لیکي نو ما په دې جمله لیکل چې زه نه دیوبندی ما نه بریلی ما نه وهابي ما نه مقلد ما نه غیر مقلد ما نه حیاتی ما نه مماتی ما نو ما ته یو کس یو عالم هغه زما ردین او تصویر استلو ما ته راولګوي ته څه شی بیا کی سمنه نو ته څه ملزم مسلمانی دا سوچ د خلکو لور کول پکار دی کنه دې کې څه ګرانه خبره ده او دا غي نورستو چې کوم عوام دي نو عوام بیا په بل شي کې تقسیم شول چې هغه به بیا موږ ته سپاتې شو کنه نو هغه عام عوام بیا د قوم پرستی شکار شول دا زما قوم دا ډېر غوره قوم دی د پلانی د خاندان دا خو ډېر کمزوري خاندان دی بلکې داسې قسمه واقعات د دې قوم پرستی نقصانات دومره زیات دي کنه چې بعضی قومونو ته موږ دومره سپک ګورو دومره سپک حالانکه په هغې کې ډېر غټ اولیاء اوسېږي ډېر لوی لوی اولیاء به په هغه خاندان کې وي موږ ته به صرف په دې وجه باندې سپک ښکاره کېږي دا زما خاندان نه دی دا خبره کومه د خاندان نه او دا قوم پکې د کم طرف نه راغی چې دا پلانې قوم اوچت دی او پلانې قوم لاندې دی زمونږ بابا او زمونږ پلار خو آدم علیه السلام دی د ټولو که نه کلکم بنو آدم ټول د آدم علیه السلام بچي او د آدم علیه السلام په بچو کې خو د آدم علیه السلام د بچو نه بیا بچي پیدا شو د هغوی نه بیا بچي پیدا شو حتی چې ما او تا دې اوس پیدا شوي یو